بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا محمد. دویم دا معرفی د اقسامو نه دریم نمبر هغه اسم اشاره ده. اسم اشاره تعریف وکړه چې د اشاره په ذریعہ سره متعین کړي شي. مدل کې دا خبره کوي چې په اسم الاشاره به موږ کله راوړو، یعنی د اسم اشاره استعمال په کم ځای کې کیږي. دلته ګور تاسو لاول کې دا خبره کړې ده چې لکه دا علم المعانی کوی دی چې کلام د مقتضى الحال مطابق راوړل، بلی کلام باندې کله کلام فصیح د مقتضى الحال مطابق راوړي. نو دا زینونه کوي کنه چې دا ځای به کله راوړم، دا به کله راوړم. دا قشان دا دویم نمبر پکې دی. دریم نمبر اسم الاشاره چې اسم اشاره به کله راوړل کېږي. نو موږ دا خبره کړې و چې اسم اشاره به هله راوړل کېږي چې کله د هغې نه متعین کول لپاره سره بله ذریعه نه وي. صرف دغه چې ته ورته اسم اشاره ورته وایې سره ورته اشاره وکړې. لکه مطلب یو څیز داسې دی چې د هغې نه نه تا ته چېرته نوم معلوم دی د هغې او نه تا ته وصف معلوم دی، نو په دې صورت کې به ته هغې ته اشاره کوې. اگر ته دکان ته لاړې یو سړي ته یو څیز ته پېژنې نه چې دا څه شی دی، خو ته یې ماله دا څیز راکړه، تا دې نوم نه معلومه، تا دې دغه هم نه معلومه او وصف یې راته که نوم یې راته معلومه وصف ورته معلومه، نو بیا به د هغې په طریقې سره دا متعین شی و. خو د متعین کېدو بل څه طریقه نه وه، نو صرف د دې نه چې ته ورته اشاره وکړې نو دې ته دا اشاره کولو سره دا متعین کېږي. نو لکه ته بیاني هذا، نو کله چې د یو څیز دا متعین کولو لپاره بله څه ذریعه نه وي نو هلته اسم اشاره راوړلی کېږي. کله کله داسې وشي چې د یو څیز د متعین کولو لپاره نور څه ذریعه وي، مطلب یعنې د یو څیز علم هم تا ته معلوم وي، د هغه نوم هم تا ته معلوم وي، یا د هغې اوصاف دي هغه اوصاف هم تا ته معلوم دي، لیکن د نور څه اغراضو دپاره ته دا اسم اشاره راوړې. نو هغه نور اغراض چې هغه مجازي اغراض دي د اسم اشارې د راوړو لپاره، نو هغه پنځه دي. پای کې نمبر 1 دی اظهار الاستغراب. اظهار الاستغراب یعنې د یو څیز ناشناوالی عجیبوالی ظاهرول، لکه یوه خبره ناشنای د هغې ناشناوالي ظاهرول لپاره تا هلته کې اسم اشاره راوړې. لکه دلته کې دا شعر لیکلی دی چې کم عاقل اعیت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا هذا الذي ترك الأوهام حائرة وسير العالم النحرير زنديقا. لیکن په دې کې ما تاسو تحقیق کړو چې کم عاقلین دا کم جنن دا او به کمې خبرې دی. عاقلین دا عقل یعقلونه اسم فاعل څخه د ضرب یضربون معنا پوهېدل، عقل پوهېدل ته ویل کېږي، عقل یعقلو معنا پوهېدل. عاقل معنا پوهه سړی، دویم عاقل چې تاکید دپاره راوړلی شوی دی. اعیت دا د باب افعال نه د واحد مؤنث غایب څخه ده. اعیت او معنا ستړي کول، عاجزه کېدل. مذاهب د مذهب جمع د مذهب طریقې ته ویل کېږي. دلته کې د دې نه مراد د ګټې وټې ذریعې او د ګټې وټې طریقې دي. وجاهل جاهل او نه جاهل موقت دی، دویم تاکید دی. او جاهل د جاهل یجهلنا سمع اسمونه په معنا جاهل کېدل. تلقا لقا یلقي د لقي یلقا سمع اسمعونه دا دغه څخه د واحد مخاطب څخه ده، واحد مذکر مخاطب. او معنی د مندل. مرزوقا دا د رزقه یرزقونه د اسم مفعول څخه ده، معنا چې هغې ته رزق ورکړی شوی. ترکه یترکو معنا پرې ښودل دي. اوهام د وهم جمع د عقل ته وایي. حائرتن دا د سمع اسمونه په معنا حیران کېدل. صیره دا د افعال ناقصونه دی او ګرځول معنی ده باب تفعیل نه. او العالم النحریر، النحریر مفرد ده، نحاریر جمع ده نحاریر او ماهر ته ویل کېږي. او زندیق مفرد ده، زنادقه جمع ده زنادیق دا ویل کېږي بېدینه ده. نو معنی دا شوه کم عاقل اعیت مذاهبه، وی ډېر عاقلان داسې دي چې هغې لره ستړي کړي دي د دو د ګټې وټې هغه لارو طریقو. وجاهل تلقاه مرزوقا، او ډېر جاهل خلک داسې دی چې ډېر جاهل دي، خو چې تو سره ملاقات کوې تو سره ملاویږي نو تا ته به ډېر رزق ورکړلی شوی. هذا الذي ترك الاوهام حائرة، و دا خبره ده چې عقلونه حیران کړي دي. وصیر العالم النحریر زندیقا، او عالم ماهر عالم لره بېدینه ګرځولی دی.
نیو کو دا د مانش ولا محل الاستشهاد لګي بګی دا هاذا اسم اشاره دا استعمال شوی دا د پاره ردی چې دلګي دلګي خدا سیستم متعین کولای شي په بل څه ذریعہ سره هم لکه ته سم ویل شي چې کون العالم محرومه او کون الجاهل مرزوقه یعنی د عالم نه محرومه کېدل او د جاهل نه مرزوق کېدل یعنی د تدارید کول دا یو د خبره ده چې دی عقل حیرانه کړي ده لیکن ته دا خبره ناشنا غني ته وی چې لکه پکار خدا دا چې یو سړی د دنیا په سيزونو باندې پويږي عالم دی نو چې د دنیا د سيزونو د دنیا د نعمتونو د ډېر ملو شي او کوم چې جاهل دی هم پړل پکار دی چې ته کم ملو شي لیکن خبر الټه نو دا خبره لګا تعجب خبره ده د دې وجه نه خلک دې دا پر خبره کې حیران دي نو دا هغه ناشناواله دی هغه عجیبت دا ظاهرول د پر دا هدا استعمال کړی دا ولې پوښوي دویم نمبر وکمال العنایت به د اوسیس کامله توجه حاصلول لپاره هم حاضر اورلګي لکه واقعا تاسو بیان شو چې هشام ابن عبد الملک دا بادشاہ سره د خپل حواریونو سره د خپل مشرانو د حکومت د خلکو نه د لاړو عمره له الدګي دا حجر اسود کولول غوښتل حج لته نو حجر اسود کولول چې نه هغه ته رشوډه ځل غنوا نو دا هغه ته مخکې کېدې نشو په دې کې امام زین العابدین علي ابن حسین رضی الله تعالی عنہ راغه نو خلق ورته ټول لارې پرې خو دلیو هغه لاړو له بیت الله شریف دا د حجر اسود ته د خپل کو وس دي خلکو ته پوسو کو دي رؤساو ته پوسو کو چې لکه دا سړی څوک دی چې دا د خلکو ورته ټول اخوا دي خوشولو خلچا خو پیژنونو دغه چې هغه زمانه کې خلک د اخبارونو دا موبایل دانو چې په خبرونو کې تصویر راغلی وي چې لکه دا پکې پلان کې دي مشر دا پلان کې صاحب زویر دا پکې نو خلکو نه پیژنو نو دی خپل رؤساو د هشام نه ته پوسو کو چې دا څوک دی دا نه پیژنم دا نو فرزدق شاعر باندې خبره بده ولګی چې لکه دا خو اهل بیت ته ته ولې نه پیژنې هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم دا کسته چې بطحا ویلېږي د مکه مکرمه په نوم کې نوم دی کارجن اسمه کې اصل کې ویلېږي مطلب دا چې پورا مکه مکرمه دا سړی پیژني ټول خلک پیژني بیت الله شریف پیژني او حل او حرم پیژني مطلب دا کنه چې کم سيزونه دي چې پای کې ظاهري تور باندې روح نشته او ظاهري تور باندې پکې جان نشته لري صاحب کې نشته لري ناغه هم دا سړی پیژني نه ته څنګه نه پیژني تر دې پورې چې بیت الله شریف پیژني او حل او حرم هغه ته په کم ځای ته چې سړی بغیر د احرام نه نشي داخل دی یا په کم ځای کې چې دا حرم هغه ته وایي په کم ځای کې چې دا محظورات د احرام جنده یې لکه مطلب ښکار بګی د نشي کولای ساروی بګی نشي غلولای دا هغه د حرم ویلګي نو د حرم داخله کې پیژني او د حل داخله کې د حرم نه علاوه کم ځای له د حل ویلګي نو ټول خلک پیژني او ته چیرې نه پیژنم نو چې دې خلکو دې سړی ته توجه پیدا شي لکه هغه د څومره ویل شو فرزدق شاعر چې دې نه دا امام زین العابدین دی او د حضرت علی رضی الله عنه او د حضرت حسین زویره نو مولا غستل شو لیکن د نوم نه غستل زکه چې د خلکو توجه پرې خبره باندې پیدا شي دا څومره معزز سړی او دی چې زینب پیژنم هذا الذي تعرف البطحاء وطأته دا سړی تعرف عرف يعرف سمع اسمه دا ضربه د منمانه پیژندل بطحاء متسوي مکه مکرمه نومونه کیندل وطأته وطأته دا دغه مصدر دی وطأته او بیت الله صرف يعرف هو الحل والحرم دا وشو درې نمبر د اوسیز د قرب او د بعد حالت معلومول چې دا سیز نږدې دی که دا سیز لرې دی نو د هغې لپاره اسم اشاره استعمالول او اسم اشاره دا په درې قسمه ده بعض اسم اشارې دا د قریب لپاره لکه دا ځان زین او تاتی ته زه زهی تهی او دا څو په دې کې ویل دي که نه پرې نومیر کا نور کتابونو کې او ذاکه چې دا متوسط لپاره دی او ذالک دا بعید لپاره دی نو کله کله د اوسیز دا حالت معلومول لپاره چې هغې ته دا حالت معلومه چېرې دا سیز چې نه دا لکه دغه قریب دی یا بعید دی یا متوسط دی او هغې لپاره هم اسم اشاره د استعمالیږي لکه دی ذاکه هذا یوسف دا قریب لپاره دا یوسف دی ذاکه خو دغه ستا ورور دی او ذالک علی غلام دا هغه دا غلام دی بیا سلورم نمبر د تعظیم د لپاره هم اسم اشاره استعمالیږي لکه تعظیم د لپاره دو مثالونه ذکر کړي دي ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم او ذلك الكتاب لا ريب فيه دا دو مثالونه ذکر کړي دي نو په دې کې اشاره لري خبره ده چې د تعظیم د لپاره چې کوم اسم اشاره استعمالیږي
نو بای کې هغه اسم اشاره چې کوم د قریب د پاره دا هم استعمالول شي هغه چې د بعید د پاره دا هم استعمالول شي اگر ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم دا د تعظیم د پاره دي نه چې دا قران مجید دا دومره لګه عظمت شان والره دومره اوچت شان والره او دومره د په دغه ته په کمال کې انتها ته رسیدل لري گویا کې چې هغه مدرک بل اشاره ده زموږ مخې ته یعنی کوم چې محسوسي شي دي هغه د اشاره کیږي یعنی د قریب اشاره خو هغه سګي کوم چې محسوسي یعنی حسي وجودي موجودي زموږ مخې ته نو موږ وایو دا قران مجید دومره اوچت شان والا کتاب دی او دومره لوی شان والا او کمال د بلاغت کې انتها ته رسیدل لري چې هغه گویا کې موږ ته زموږ مخې ته مستحضر دی دا هغه کوم علوم چې دي دا هغه کوم لویواله چې دی دا هغه کوم اوچتواله چې دی دا زموږ په ذهن کې مستحضر دی حاضر دی او لکه څنګه زموږ په ذهن کې اوسې دې موږ دا هدا اسم اشاره استعمالو دا شند قران مجید لپاره هدا اسم اشاره استعمال شوی دا او ذالک الكتاب لا ريب فيه دلته د بعید لپاره چې دا ذالک استعمال شوی دی حال لري چې دا قران مجید سمغه تره نو دا چې مطلب دا قران مجید لکه دا په دې اعتبار سره لري دی چې د دې غشان د دې غشان او د دې غ اوچتواله دا دومره لري دی کنه چې د انسان هغه ذهن هغه ته نشي رسیدي لکه بلاوله کې به خبره بل چا دی کوم چې دا دومره اوچت شان واله دی او دومره کمال دی او دومره عظمت دی چې گویا کې هغه زموږ په ذهن کې هر وخت موجود دی خو زموږ هغه رسیدل هغه ته جنین دا ګران دي رسیدل او دا ګران دي اگر چې قران مجید زموږ مخې ته دی او زموږ په لاس کې دی لیکن د دې هغه کمال ته موږ نشو رسېدلی د دې وجې نه ځکه چې د هغې درجه چې نن دی اوچته ده او دومره اوچته ده گویا کې زموږ نه ډېره زیاته لرې ده همدې لپاره ذلک اسم اشاره چې نن دی د دغه لپاره استعمال کړې ده د بعید لپاره لکه پوه شوې دې باندې او کله کله د تحقیر لپاره چې انداره جو تحقیر لپاره هم دغه خبره سپکوالي لپاره چې بعید هم اسم اشاره قریب هم استعمالول شي او بعید هم استعمالول شي لکه اهذا الذي يذكر الهتكم دا کسته چې تاسو د خدایانو چې نن دا بدر دوی حضور صلی الله علیه وسلم د کافرانو با بدرت ویلو کافرانو د خدایانو ته کوم دی هغه ته بدرت وی ابه د کولو نو یا د حضرت ابراهیم علیه السلام په باره کې دا نازل شوی دی چې حضرت ابراهیم علیه السلام به د هغې بوتان چې دا مې ماتول دا یې بوتان مې ماتولو او هغه به نه دا کول کله بیا ابراهیم علیه السلام مخې ته راغی نو یې خلکو هذا الذي يذكر لكم دا یې کس دی چې ستاسو خدایانو ته بدرت وایي ستاسو د خدایانو هغه تذکرې کوي دا یې کس دی دلته دا هذا هغه د تحقیر لپاره استعمال کړی یا دا چې ابو جهل نه ابو جهل لعنت الله علیه نه ابو جهل چې نه پیغمبر علیه السلام په باره کې به خبرې اترې کولې چې کله به خلکو دا ونه هذا الذي دا کس دی او دا مثال په بل ځای کې استعمال شوی دی الله کې دا خبر هم کړو چې لکه دا هذا چې نه دا تحقیر لپاره جو په باب رابع کې تاسو پیژنئ کوم ځای کې دا خبره هذا الذي يذكر ما ګوره دې ته ما ته معلومه په کتاب کې وځه راوړم ما څنګه د پوښتنه کوم چې تاسو یاد دي کنه یادو ها څنګه پس کې بار په استفهام کې چې استفهام چې دا کله تحقیر د بار راځي هغه هذا الذي الله کې قرینه نه چې لګي دا هذا به استعمال شوی دی او هذا وی کله کله تحقیق پر راځي په باب رابع کې به تاسو پیژنئ دا باب رابع دی لکه په دې خبره باندې پوه شوي او بیا دویم مثال د اسم اشاره بعید په ذکر کړی فذلك الذي يدعو اليتيم چې دا کس دی چې لکه مطلب چې هغه یتیم چې نه هغه دی کوي یتیم غورځي چې یو کس دی یتیم هغه عزت نه کوي دا تحقیر کوي نو اگر چې استامه کوي خود د دې حیثیت چې گویا کې یاړو موجود دی نو د دې حیثیت شته نو اگر چې ستا خواته لري خو تا هغه د اسم اشاره به عید استعمال کې دا تحقیق دی چې گویا کې ستا وجود او نه وجود برابر دی لږه لږه گویا ته موږ ډیر ځات لري فذلك الذي دا یکسته چې دې کې ورګي یتیم لا اوس وګورئ دې کتاب ته واما اسم الاشاره هر اسم اشاره ده فيؤتى به بسرور لګي بدی سره اذا تعين طريقا کله چې متعین وي طریقه له احزار معنا او دایره معنا حاضرول د پاره یعنی مطلب دا چې دایره معنا حاضر کول لپاره صرف دغه یو ذریعہ وي بل ذریعہ چې دا به موجود نه وي ک قولک بیانی هذا دغه ستاره قول چې ته بیانی هذا مشیرا
چې دا اشاره کړی دا ولا سال کې اشاره کوم کې الاشي اندسي وسستا لا تعرف لا تعرف له اسم ولا وصف چې ته نه پیژنې دا غیر لپاره اسم او نه وصف مطلب دا دا غیر متعین کول لپاره ته عالم نه معلومه څه اسم نه معلوم نه ته وصف معلوم دی اما اذا لم يتعين طريقا لذلك کچته متعین نو طریقه لري لپاره مطلب دا دی چې لکه دا د زینو ولا دا عالم هم ته معلوم دی دا یا وصف ته معلوم دی دای په ضرورت ته متعین کول شي خو بیا هم ته اسم اشاره چرنده استعماله نو هغه د نور اغراض لپاره استعماليږي چې نور اغراض څنګه پنځه دي پای کې نمبر 1 کې اظهار الاستغراب دی اوسې عجیب غریب ظاهر کول د لپاره لکه مثال کم عاقل اعيت مذاهبه وجاهل تلقاه مرزوقا هذا الذي ترك الاوهام حائرة وسير العالم النحرير زنديقا ما تفسیر ما تاسو ته وګورئ چې عاقل څه ته وایو آیت څه ته وایو نو کوم عاقل څومره عاقلان د سری چې ستړي کړي دي هغه لره د دوه د ذریعې د غټلو وجاهل تلقاه مرزوقا او څومره جاهلان دي چې تبو مو هغه لره چاغي ترې د ورکړل شوی دی هذا الذي ترك الاوهام حائرة دا غسیز دی چې پر خودلې دي هغه عقلونه حیرانه وسير العالم النحرير زنديقا او ګرځول دی اپوه عالم لرا ماهر عالم لرا زنديق بيدینا چې لکه هغه چې لکه په بيدینه کې پیسې دي دا بیا د بيدینی اختیار دینداري چې نه پریدي نو دلته دا هاذا دا ته په بل طریقې سره ته متعین کولای شي لیکن بیا هم ته دا هاذا راوړل دغه عجیب غریب ظاهر کول لپاره خادم وکمال العنایت به دویم نمبر چې کامل توجه حاصل بری سره لکه دا واقعه به تاسو یاد ساتئ نظر هشام بن ملک دا هذا الذي تعرف البطحاء وطأته دا یک است چې پیژنې بطحاء دغه نشان قدم یعنی د خپل قدمونه والبيت يعرفه والحل والحرم بيت الله شریف هم پیژنې او حل او حرم پیژنې وبيان حاله في القرب والبعد دا قرب او د بعد حالت بیانول لپاره هم درج لکه هذا يوسف در قریب لپاره ذاك اخو د متوسط لپاره وذلك غلامه او دا چې دا بعید لپاره دلته په دې کتاب کې د قریب او د بعید ذکر کړی دی او مثال په کې د متوسط هم ذکر کړی دی نو چې قریب او د بعید لپاره دي نو توسط په خپل راغی حاجی والتعظیم و تعظیم لپاره ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم بشک دا قران مجید دا ډیر زیات د هدایت کې په دې سره ان هذا القران بشک دا قران مجید يهدي هدایت کوي للتي د دې په سره حواله ته چې هغه برابر ده نو دلته کې د عظمت په دې طریقې سره ظاهر شوی دی کنه چې لکه دا دومره محبوب کتاب دی دومره خو کتاب دی دومره خپل کتاب دی گویا چې داغه هغه کمال داغه هغه مینا دا هم په رسولونو کې هر وخت دا مستحضر ده نو اگر چې درجه په اعتبار سره غوډیر غټه او ډیر لري دي لیکن د عزت په اعتبار سره د محبت اعتبار سره د مزین ته نږدې نو ان هذا اسم اشاره د قریب لپاره د ذکر کړه او ذالک الكتاب یندار چې کتاب د شک پکې نشته نو دا داسې چې لګره دی اگر چې دا کتاب قرآن مجید زموږ بلاسونه کې دی لیکن د دې هغه بلاغت او کمال دومره ډېر لوی دی چې گویا کې هغه زموږ ډېر زیات لري دی چې لکه موږ د هغې په مقابله کې ډېر ښکته یو کمزور یو او دا زموږ ډېر زیات لري دی ندارې کې ځکه استعمال کړی و تحقیر د تحقیر لپاره لکه هذا الذي يذكر الهتكم دا کس دی چې دا ستاسو د خدایانو تذکره کوي سوره انبیاء کې ذکر دی او مقصود دې نه دغه کم دی دا ابو جهل دا قول دا ابو جهل هذا الذي يذكر الهتكم یا پیغمبر صلی الله علیه وسلم په برای کې دا ویل چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا بداوی چې ستاسو د خدایان چې دا اسم نشي کولای دا معبودان باطله دا سره شي کولای نو ابو جهل به پیغمبر صلی الله مبارک وی حقارت به کو چې هذا الذي يذكر الهتكم دا یک است نو ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو معلومو پیغمبر صلی الله علیه وسلم او سفر سو نه معلومو لیکن دا هغه اسم اشاره استعمال کړی دا نو دا دې لپاره چې د په ځای کې دا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم تحقیر کوما هغه پوه شو بنی باندې خادم فذلك الذي يدعو اليتيم او دویم مثال جنې نو دا د اسم اشاره بعید د پاره دی فذلك الذي دا کسته شریک ور کوي یتیم لا
نو دا کس اگر چې ستا خوا ته نږدې دی مګر دومره بد اخلاقه دی دومره سختی لري که نه چې گویا کې ته چې د دې لایق نه دی چې ته چې دا زما نږدېکت ورسره ظاهر کړې او ته چې دا زمونږ نه چاته ډېر زیات لرې دی نو ځکه ورته دا د ذالک اسم اشاره استعمال کړې ده لکه په دې خبره باندې پوه شوئ اب یاد شي واړو چې شامل